أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس. دا ملګری سوال لیکلی دی چې په بعضې جوماتونو کې داسې جانمازونه وي چې په هغې باندې د خانه کعبې تصویر وي او خلک په هغې باندې خپې ږدي. د دې څه حکم دی؟ بلکل ډېر ښکلی سوال یې لیکلی دی، ډېر مزیدار سوال یې لیکلی دی. دا د خانه کعبې د تصویر او یا د ګنبد خضرا تصویرونه په دې جانمازونو باندې جوړ وي، دا بې ادبي ده. په هغې د پاسه کېناستل یا په هغې د پاسه خپې ایښودل دا نه دي په کار، حرام نه دي، خو بهرحال دا دین ټول د ادب نه جوړ دی. الدین کله ادبو. زمونږ والد صاحب نور الله مرقده به په دغه جانماز باندې مونځ نه کو، که به پې کو نو بیا به په هغې باندې کېناستنه اب یخ طرف ته. اکثر به هغوی ځان له خپل جانماز جوړ کړی و د سپینې کپړې نه، او یا داسې جانماز چې دغه جانماز به خو په هغې باندې به د کعبې مبارکې او یا د ګنبد خضرا تصویر نه و. د جانمازونو کې بلا شی داسې دي نو چې کوم باندې د خانه کعبې تصویري هغې باندې خپې ایښودل هم نه دي په کار، او هغې ګنبد خضرا د هغې باندې کېناستل هم نه دي په کار. دا بې ادبي، دا نسبت دی، ګنې دا خو تصویر دی، دا خو دلته په کپړه باندې جوړ دی، خو دغه تصویر د هغې هم چې کوم دی ادب او احترام ښه دی چې سړی وکړي، نو ځان ترې نه ساتئ. دا خو یو اختلافي مسله د ملګري ته پوښتلې ده چې د سرو زرو او د سپینو زرو نصاب وي. دا خو د عامو خلکو د استعداد نه، د هغوی د معیار نه دا اوچته مسله ده. دا صرف د علم د طلباو سره د علماو سره تعلق لري. چېرې دا دواړه نصابونه نیمګړي نیمګړي، چا سره یو نصاب هم پوره نه دی. د سرو زرو نیمې تولې دي او د سپینو زرو 2.5 تولې دي. نو دې کې زمونږ د امام صاحب قول دا دی او فتوا په دې باندې ده چې دا به ضم بالقیمت کوي، یعنی دا به قیمت باندې یو ځای کوي. دا دواړه سره زر او سپین زر یې را یو ځای کړه او د دې دواړو نه د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت جوړ 80,000 روپۍ ته جوړې دي. نو هغه باندې قرباني لازم، بلکې د خدای بندگانو اوس خو پکې ضم بالقیمت ته ضرورت هم نشته، په یوه توله باندې سرو زرو باندې قرباني لازمیږي. دا د ملا مې خوا کې ناست دی، هلکه سره زر په څو دي؟ 80,000. نو زما په خیال چې په 11 ماشې باندې توله نه تولې ته هم ضرورت نشته، نو ضم ته پکې اډو ضرورت نشته دی. خو بهرحال مسله دا چې کوم دی د علم او د علم او د طالب علمانو د دې سره تعلق ساتي. عام مسلمانان صرف دا باندې ځان پې پوه کوي چې د چا سره یوه توله سره زر دي په هغه قرباني کېږي، که نیمه توله سره زرو سره دي او 100 سره نغدې پیسې دي، نیمه توله سره زر دي ورسره 100 سره نغدې پیسې دي چې د هغې قیمت 60,000 روپو ته رسی، یعنی 80,000 روپۍ، نو بیا پې قرباني لازمه ده. نو ضم بالقیمت په کار دی، ښه ضم بالاجزا نه دی.